او دښتا مطلب شوی متوجه شو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل بالدي لك خطبه معاتكم خا في سنه باندې عمل شي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه غیب روزانه په اول کې دا خطبه وي. هم روزانه نشوي دي ای روزانه وي. نو نن د تصریف معاتكم بیان معاتكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل مني الى الامام الحافظ الحجه الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برزيزة الجعفي البخاري اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هذا مقولة باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل يا قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق النبي الكريم. اوس دې کې مولانا صاحب ځان کوی کا لومبه خبره ادا چې به قال یا بالسند المتصل دلک پریدا سبا ته پریدا سبا چې خیر ان شاء الله ترمذی شروع شي نو التبلاغي تفصيلات نو لګي پریدا. دلته کې دوه خبرې دي. یو دې بیان درابط التمه مو وي دلته وي چې امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الایمان ولې مقدم ورماوی چې هر مصنف خپل یو انداز خپل طرز دی. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الایمان ولې مقدم کا په عبادت باندې. دراول کتاب الایمان ورپسې کتاب العلم وروړل دي. اقینا پس عبادت شروع کړی دي طهارت او کتاب الوضو وغیرہ. نو دا یو مبحث دی زمون په بیان د خبرت کې او بیا د کتاب الایمان نمخې وحی راوړه کتاب راوړل کوجه به باب كيف كان بدء الوحي. نو کتاب د شروع کده وحی نه ولې وحی نه پس کتاب الایمان ولې راوړل. دا دوه خبرې به وکړم او بیا وروسته حدیث نیت ولې مقدم کړي. اب حدیث کې ذکر قتل تناربت وایا چې د شروع د کتاب الایمان نه ولې وکړه او د کتاب الایمان نه مخې د وحی باب ولې راوړل. دا ربط شو. دویمه خبره دلته هغه دا ده چې بسم الله راوړه او حمد ولې راوړل. پروندا ما وی سو حدیث مې د تپدی بورډ لیکلې دي هو حدیث هو مې د دلته لیکلې دي او هغه وړو احادیث مې څه اعتراضونه کړې دي. یو دا چې استراف په سند دی یاد لري دا چې استراف په بطن دی څه خبره او درې مې څه ویلو چې حدیث باندې عمل ممکن نه دی. حدیث باندې عمل ممکن نه دی او بیا مې ویلو چې یو معنوي سوال ده پکې یاد لري کنه څه مې ویلو یو استراف د سندو چې دا د کعب دی او کدا ابو هريره دی مرسل کې موصول دی ویږي او دویم په استراف په المتن او دریم معنوي نقصان چې عمل پې نه کېږي او څلورم ضعف دی قرة ابن عبد الرحمن دی پکې. نو دغه تفاصیل ما پرون ویلي او ما ویلو چې یو نقطه مې پرېښې د بخاري کې به وي ان شاء الله هغه به اوس راکېده چې بسم الله راوړو حمد یې ولې رانهوه. دا دویمه خبره شوه.
او دریمه خبره باب ستوي بابون کتاب ستوي فصل ستوي انو ستوي ګور الته خبره راشي دلته باساني دلته راشي الته تکرار وکم ان شاء الله خبره باساني نن د درې خبرې و او څلورمه خبره ده کې اهم بلدا چې د دې باب نه پس ترجمه الباب كيف كان بس الوحي من بعده يقول ترجمه الباب نو ترجمه الباب ستوي پرون با بخاري کې مقايد اصول کې سوي دلته به نه کوم څه راو ترجمه الباب څه شي بس دا څلور خبرې نه دلته و لومبه خبره کتاب الایمان نه ولې شروع کړه ګور کتاب الایمان مقدم کو بنور کتابونو کې دا ګوري باب دا ځان له وجدا دی وای چې ایمان اول واجب دی فعباداتو کې خو پر صلات مقدم دي عبادتو کې څه مقدم دي لیکن اول واجب څه دی ایمان اول روبه واجب روبه سره مکلف په ایمان دي هغه نرست نور دي اول واجب دا یو دویم موقوف علی د ټول اعمال او معاملات دي ایمان موقوف علی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لفظ هو مؤمن فقراغ كان ایمان شرط شو وهو مؤمن ایمان څه شو شرط شو دا ضروري شو ایمان شرط شو وهو مؤمن ایمان نه بغیر نه ایمان نشتا نو کده دنیا د بخاری دو جلد کتاب باندې عمل وکي او دی ایمان نشتا نو لا یزنو عند الله جناح بعوضا ایمان اصل شی بنیادی نو دا امام بخاری وجه زما په دې دو جلد کتابونو کې څومره اعمال دي صلات زکات صوم حج معاملات جهاد ارث کړي دا ټول لپاره موقوف علیه دي او دا قانون دی چې مرتبه د موقوف علیه مقدمه ذاتن هم مقدمه نشي کو ذاتن هم مقدم دی موقوف علیه دا دیوال لري چته لپاره ګوره ها دا دیوال موقوف علیه چا لپاره نو بغیر د چت دیوال نه څه بدري دي شي ذاتن مقدم شو شرعا مقدم دی شرعا ولې بیا او داس تمون نشي کو او داس موقوف علیه ذاتن مقدم دی شابه ذاتن مقدم دی به سوې شرعا مقدم دی ذاتن وضعا متر لگاوا ذاتن وضعا مقدم دی لکه دیوال شرعا مقدم دی لکه څه شو او داس او شرفا مقدم دی موقوف علیه شرف موقوف علیه څه لکه اشرف دی ولی اهمیت ولا نو موقوف علیه مقدم ذاتن وضعا نمبر 1 دمه سوې شرعا مقدم دی او د سمخ کې کړه چې موږ مخکې کو د روستو کې تاسو کار ورونه کې جتا یا اصل غمون دی او د خو په کې اصل نه دی دا موږ مخکې کو د مسقطن وو موږ په علاقه کې یو خان عثمان دی او هغه چې کوم ډرایور د نام مړ دی ولې دی بغیر ډرایور موږ سره بلد ولګو هغه به وی دا خان مانه تاسو کې چې دا موضوع ستاسو کوي ما ته چې خان بابا د دې معاملې د خپل ځان سره زه نه زغبر وینم په خپل نفس حضوري دي موږ ته څه پته لري نو اسنه چې مون مخکې کې ورسته د نوکر نه تاسو کې او داس مې وکړو ونی جوسیو ګوره شرعا مقدم او شرفا دي ها نو د کتاب الایمان ذکر مقدم ک کتاب الایمان نه مخکې وحی راوړه هغه د علم ولې رسول الله د بعض علما ذکر کوي اوه هي او د کتاب الایمان نه پس علم ولې راوړه علم نه پس وضو ولې راوړه اب خپل ذکر دلته ضرورت نه لره البته ذکر کو کتاب الایمان نه مخکې څه راوړه شابه وحی ولی مقدمه کړه د کتاب الایمان نمک کې دی وی چې دارومدار د ایمان په چا باندې دی په وحی دی ایمانیات په عقل نه معلومه ایمانیات په عقل نه معلومه په عقل لا کوم نه ته معلومه چې فرشته شته په عقل ته د قبر عذاب څنګه معلومه په عقل ته جنت نشي معلومه په عقل ته حساب کتاب نشي معلومه ټیک ده چې عقل مؤید دی بیا
عقل مؤید دی او صاف د باری تعالی چې څومره دي دا په څه باندې دیږي لګا څنګه عقل نشته وحی سره نقل واحد اوسه نو دار مدار د ایمانیات په چا باندې شو شابه او یو بل ټکی به موه چې دار مدار د دې دو جلد کتاب په وحی دی ولی دې کتاب تعلق د نقلیات سره فلسفي کتاب نه دی جسم مرکب دا یو لو صورت دا شی په کې نشتا جسم مرکب دا لا تجزون الا شی په کې نشتا دار مدار د ایمانیات دا څه او دار مدار د دې دو جلد کتاب او د مسائل چا شو لکا منز دې وحی سره ثابت زکات دې وحی سره جهاد دې وحی ثابت وي دې خبره دا نو ځکه وحی مقدمه کړه دار مدار د ایمانیات او دار د کتاب دار مدار د دې دو جلد کتاب په چا باندې شو په وحی نو وحی بیا موقوف علی شو او اوس موقوف علی ذاتا وضعا شرفا شرعا مقدمه ځکه وحی مقدمه کړه دا یوا دوی موجه سره د علم سبب یقینی وحی دا تاخذ علم کتاب ما خبروي بس صلات زکات عبادت می خبروي د علم سبب یقینی څه دی وحی شرعات کړی د علم یو سبب حس دی څه دی حس کې غلطی راتلی شي صفراوی تا خوب شیم تریخی بیماری او چې سړی په ګاډي کې روان او ته بار ګوري دا ټولې اونې د په چکر ښکاري هیڅ کې لګي ویلي په خبره او کوستر کې ته هر شی سوخ کوي دوه یو حکیم له یو احوال راغی ودا ګلاس دی ودا څه شی دی ودا چې دوه ګلاس دي ودا کوم یو خي طرف ته یو ګنتا پیراواله روچته کا نو چې لاسه ودا خي طرف والا طرف چت کا چې روچته کا ویني و بیا بل څه بیا خو نشته ویږي په خبره دا غلطی را چا شو د حس شو یو شی په پوي کې تاسو چیرې دا جی پلان کې شي حالانکه هغه بني بل اواز باوره دا د زید دی د زید بني د بکر دی نو حس کې غلطی راځي دویم عقل دی څه دی عقل کې غلطی راځي او قلا کوم په غلطی روان فخوانو عقلاو بوي اذا شمس قمر او دا ستوري په اصحاب سماوات کې امر په سرورم کې او شمس په پلان کې او عطارد ځان کې اوس عقلاوي چې النجوم القمر والشمس كلها تحت السماوات دغه شریعت خبره نشته دغه مټی کېږي هغه عقلاو ځان بعض عقلاوي چې عالم قدیم دی بعض وی حادث دی بعض وی د اجزاء لا يتجزون جوړ دی بعض وی د حیلو د صورت بعض وی افلاکو کې خرق التیام راځي او بعض عقلاوي نه فقوانی وی عقلاو به چې نورم ګرځيو افلاک ګرځي وي افلاک نه دا ستوري په مې پدې کې کله کړي دا افلاک ګرځي کو بیا وی چې نه دا رسل عقلا چرال وی شمسم ګرځي او قمرم ګرځي مکه ساکره اوسري سه انسانان سوي هغه وی دا ټول په چکر مکه ګرځي ټولم ګرځي چا وی عناصر سلور دي مخکې به وي اوس وی صوت پینځه وي او صوت پک وي او صوت تاوي او صوت پلس نو عقول کې تفاوت راځي ډاکټر چې دی ستانه بدبو کوي اب یو بیماری فهم فلا عقل سره بل ډاکټر به چې نه دا بیماری نه دا بیماری ده عقل سره علامه افغانی رحمت الله علیه ورته کې ورېدل هغه وی عقل سره وهم مرګره عقل سره چې مرګره وهم نو چې عقل سره وهم مرګره نو عقل ته سړیتوب نشي مونږ بیا عقل سره وهم مرګره او عقل سره واهش مرګره دی خواهش مرګره دي نو خواهشاتو د وجه نه عقل تباکی عقل بعض وخت د خواهش د وجه نه کار پری دی ګوره بالکل پری دا کړه خو عقل مونږ کنا عقل من سړی وي او په دلارو کې بخذو ته ګوري دومره په عشق کې انتها دلال چې عقل ودان عقل سره وهم مرګره دي یاو عقل سره مرګري واهش تو مرګري واهش مرګري عقل سره غضب غالب شي کلا عقل سره کله شي غالب شي غضب تو څه دونه شو لگا تعلم افغاني وي عقل سره واهش مرګري عقل سره وهم مرګري
عقل سره غضب نو دې ټول وجنه عقل لري بعض وخت سړی خضر طلاق ورکی کنه رسته په خپای کې نه خپه غضب غالب شوی خواهش غالب شوی دی وهم پکې راغلی دی وهمیاتو د وجنه ما خودس نه وکړ هلکه کړي دي عقل منه کړي دي نه دي نه دي وهم دې زه خو پاک نه شوم یو سړی مې په حرمینو کې ولید او هو خدای هم ستاسو حرمینو کې سړی مولي بیت الله کې سړی مولي دو بیت الله ته مخامخ ولار دی کوته دا سکړه ټیړه دا څه په تاسو له تاسو بشو نو بیا وې ټیړه پوګي بیا تاسو شو ټیړه نه امام دغه مو وي دوالین ته مرته دی غریب بکردا څه کېدو کله ودا وهم غریب ابل به نیت مې وکړه د زړه اخلاص نیت مې وکړه نیت مې کړې دې نیت مې وکړه امام بوي ولد دوالین او دې په نیت مې کړې نیت کې لګیا دا وهم زما یو مرګري دی هغه ما سره حج دی هغه وی تاسو سره ولې حج زما وی چې تاسو سره جوده مکنه نو زما شک کې دا مې شپک چکرې والے کوو او کاته مې وای ما لکه زما لمن نسبت بس فکر مکوا هغه کې ما ته بیان وای چې څه افسوس شو حقیقت ته ډېر خبر ګرځي الله دې ول ډېر برکات صالح انسان دې الله دې ول خیر او خوشالي ور او دا به تویم چې غیبت کې راځي لکه ګردان دی او دوام دې دا وهم عقل سره سمر ګرځي ولکه وهم روح سره دی ونه زمون په جمعه کې زمون باباجي سره طالب اوسېده ابا غسل له شیرپاو ته قسم دې شیرپاو سیټ کې ولادي خوبه په دې شي وي هغه زمانہ و چې دا ګټره نه وي موږ به د فاطمه صحرا ته ګټره مټره نه وي ما دا کافیه نور انوار وي هغه زمانہ و او هغه به غریب غسل لس د شیرپاو سین ته چې دا په پرې دي دا به خرابې ده پرې دي او په جبي کې بسین ته تلل جبي او به وای او یقین کومه په خپل دي دي شګي به واغسته بری په مته شګي وهم اذا وهم الله دې مصادق وره ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء رواه الترمذي دا یو شیطان دی دا مې دې پورې ته وی چې عقل کې نقصان راځي حس کې راځي عقل کې راځي نو حس سبب د علم دی او خطا کېږي چې دې په عمل عقل سبب د علم دی وهم غضب خواهش ور سره مرګره دی نو خطه زیرو دی او خبر هم سبب د علم دی تاسو یو سړي راځي چې دا مرشو علم دې راځي پلان کی جنازه ده پلان کې پیدا شو جی پلان کې شیخ صاحب راغلی دی مال خبر راکړه نو دا خبر دوه قسمه دي صادق او کاذب خبر څه قسمه دي دوه قسمه صادق او کاذب نو خبر الرسول کم خبر دی خبر د غیر الرسول احتمال لري د خبر چې کاذب وي او خبر الرسول کوم یو دی لکه بدلته کې وی وحی سبب یقیني دی شک پکې نشته الله د رسول الله مبارک به حفاظت کوي پوره حفاظت کوي چې دا غلطی را نشي وحی کې به غلطی نه راځي مکمل برازي مخکې دا نو وحی ځکه مقدمه کړه یو په موقوف بلې د ایمانیات او د دواړو کتابونو نه دین څه دی دا د علم کتاب العلم نه یوست ټول علم کتاب دی او د علم سبب یقیني څه دی واحده د وحی معنا لغوي اصطلاحي اقسام ټول روان دي سبق کا ان شاء الله نو سبب یقیني واحده ځکه مقدم کړه دوه شوي درې ما څه شی دی لکه امام بخاری اشارت کی عظمت تا کتاب تا تدری موجه شوا کہ زما کتاب عظیم الشان کتاب دی اغه کتاب دی چې وحی سره تعلق دی ګوره دا اخبار رساله نه دا ناول او ډایجست نه دی دا د قصو او د واقعاتو کتاب نه دی دا د باټنی د بوټو او د فزکس او د سیویک او د میډیکل او د انجینیرینګ کتاب نه دی دا کوم کتاب دی وایا عظیم الشان کتاب دی عظمت کتاب ته اشارت دی چې د وحی سره تعلق لري موحى الیه پکې اوري یو ټکی بل ټکی ورا وحی چا تکیږي رسول الله مبارک چا تکیږي
او وحی کوي څوک الله نو دا هغه کتاب دی چې موحی الله دی موحى الیه رسول الله دی موحی الله دی موحى الیه څوک دی موحیم عظیم الشان موحى الیہم عظیم الشان نو کتاب عظیم الشان اس کو پیش کرنا نو درې مو جیسے شو عظمت د کتاب ته اشارت شو تلورم سدي دا هغه کتاب چې استاد الله سره او د رسول سره ربط پیدا کړي اشارت دې ته دا هغه کتاب چې استاد الله سره د رسول سره څه پیدا کړي ربط پیدا کړي دی وشوا او بل وجه هم درته وې ما ترغیبا وحی مقدمه کړه څه مقدمه کړه ترغیب درکې تدې خبره نه چې کتاب عظیم الشان دی تدې خبره نه چې ستاربت پیدا کړي تدې خبره د وجه نه چې وحی موقوف علیه ده تدې وجه نه چې دا سبب یقیني دی سبب پیدا شي لکه رغبت او ترغیب به پیدا شي دا چې خلک ترغبت ورکړي نو ستاسو ټول کتاب ته رغبت پیدا شي واقعي دا خو د قصص کتاب نه دی واقعي د دې خو الله موجد دی واقعي رسول الله موحى الیه دی واقعي ربط او نسبت زمو د الله من کې پیدا کړي نو اخیری خلاصه به څه شي ترغیب بشي طالبانو ته استادانو ته د دې کتاب د وینا سو وجه په مولانا لږ معاذ کوا سو وجه په ورا یو وجه څه شو چې دا موقوف علیه دی د ایمانیات د ټول کتاب یو وجه دې موجه څه شو دا دا سبب یقیني د علم دی پیګه په ځکه چې دا کتاب د نقلیات سره تعلق لري سبب یقیني وحی شو دیم عظمت د کتاب ته اشارت شو موحی الله موحى الیه رسول الله جسے ډایجسټ د قصونه د وحی کتاب دی او سلورم څه شو ربط پیدا کړي د الله او د رسول سرستا او پینځم څه شو ترغیب شو دا ټول خبرې شوې ترغیب لپاره لکه د وجه دا خدای ربط مسله ولاړه دیمه خبره صدا باب ستوي کتاب ستوي فصل ستوي قومه وي بس پټې نه غوندې وېما په حق ادا شي مسائل متحده په جنس مقصد کتاب هغه ته چې مشتمل لمسائل متحده په جنس سره باب هغه ته چې مشتمل لمسائل متحده په نوع لرا فصل هغه ته چې مشتمل لمسائل متحده په سلسله لرا وجر تسمیم درته وي ویګه اوس دلته یو سوال کوم خو صبر کوا چې دلته کتاب رونو باب وروړي زه وایم مړه دلته کتاب رونو سره وروړ باب نو دلته کې انواع متعدد نشتا جنس نشتا جنس کې هو انواع متعدد کنا یو نوع عدد واحده دلته څه دی لکه یو نوع عدد واحده دغه کتاب رونو وحي انواع متعدده نلري وحي انواع متعدده لرل انواع متحدده لرل نو بیا به دا وحي جنس نو کتاب بیرو او وحي اصناف لري وحي لري اصناف لري وحي جلي خفي وغيرها روان دي تفصيل تات ان شاء الله تار روان دي نو وحي اصناف لري صنفونه لري انواع نه لري جنس نه دي نوع ده نو ځکه کتاب راو ها باب بوابونو اصل کې دا یو ټکی التفات دلته وای څو بدلته حق ورته وکنه باب اصل کې څه دي بوابون واو متحرک ما قبل اسم مفتوح است لہذا واو رفع الف بدل کردن بابون شد او بدلیل بوابون تصغیر لبزو کنه فتصغیر د دلیل د چا سره د بوابون بابون شو دا خدا باب معنا شو او کتاب او فصل داغي وضاحت من التوقف اوس برا شو امام بخاری رحمت الله علیه بسم الله راو حمدی ول راونل دلته وجه لګي زیاتو موضوع ما ویلو دا خبره ویل سمې الته کړې وي او مې څه پوره تفصیل به تاسو ان شاء الله په بخاری شریف کې راشي امام بخاری رحمت الله علیه دلته کې شروع د بسم الله نه او کړو د حمد نه ونکړه ولې بعض حضرات وی د بسم الله د فضیلت روایت ته رسیدلی او د حمد او د تشهود او د صلات روایت ته نه رسیدلې نو باغی عمل کو پدیو نکړل مړه دام لا ته جواب او اومه کړه ته شارحینو دي لیکل ما بلغه
روایات فضائل الحمد ما بلغه روایات فضائل الحمد والتشهد والصلاة وبلغه روایات فضائل البسملہ ولا يقدح دام لکی گوری عینی لکلی دی علامہ عینی لکلی بدر الدین عینی لکلی دی ولا اتوی ولا يقدح ذلك في جلالة شانه انسان دی وی ولا يقدح ذلك في جلالة شانه داغ شان دا نقصان نرسی انسان دی بازی شی بوتنی معلوم ما تقول دا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فسلویختو مسلو کے تپوسو شو دا دریو جواب ورکو وو دیر شو کے ویلا ادری نپوئے گا کوئی کے پا خبرہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ وزل اعل اتاکم مولانا شیخ الہند سے وہ بکم مستدین نمی ہوئے یوزل اعلانو کو وی نن کی تاسو مانا دا کمی مسئلی تپوس کوئے او کے جواب بدل لے تکڑا شے چی سوک سک اسم مسئلے تپوس گئی تو عقلیاتو کی وی کہ نقلیاتو کی وی مانا سک اسم تپوس کوئے وائی جواب بدل کو شاگرد سے پھر بیدا ہو رہے ذکر نبی علیہ السلام مبارک ہم داسے نہیں دیئے ہم داسے نہیں دیئے وحی انتدارے کرے پھر بیدا ہو دے بلا وی دوار کم جواب وی جی سنگ ورکے وی چی تپوس کو کی او مسئلہ راتا یاد ای نو مسئلہ بیان کم دام جواب او کنی معلوم لا ادری بویم دام جواب ویگے مسئلہ معلوم ہوا جواب ورکم سے جدے جواب خودی چلی چھپ کے بلا او کنو معلوم سب ہوئے ما ان من العلم ملا خود زمینہ بزرگان کی دی کنا اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجال ان من العلم اے من حدیث کرا دی ان من العلم اے من آداب العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم حدیث کرا دی کہ پیوشی نپوئے گے او تاوی لا اعلم دام علم دی ان من آداب العلم ان من العلم لما تقول اغسید لا تعلم کتاب نپوئے گے او لا نو خبر خلاصت میں ہوئے مولانا صاحب کہ جلالت شان کی ویدہ اس نقصان نہ دی کہ تدا ندی رسے دے لیکن مولانا سے دسولہ کو حدیث و حافظ کرون میں ویلی دی دری دی بلکہ اغسوئی اغا ضعیف چے بکی شامل کنو ولا کئی کسوئی چیلا شپکلا ضعیف کی ہوزے کی شپکلا نو کہ دمر الوی حافظ دینو دا جواب نہ رکھوا دا یو جواب دویم جواب سے دے دویم جواب دا چې مراد د حمدنا اظهار د صفات و کمالیو د باری تعالی دی نو بسم الله ور شامل دی دا پرو جواب نکړي او مولانا صاحب دا جواب 50 کې صحیح کیږي حمد ځکه حمد الله شکریہ ہے او چې څوک دا شکر کی راغو صاحب کمالیت بیان نه کمالیه بیان نه بسم الله کرا الرحمن الرحیم او دا جواب د ذکر والا نام صحیح کیږي ځکه ذکر هم پکې راغی لیکن دا د تشهود او د صلات نه دا جواب نه صحیح کیږي جانا صحیح کیږي د تشهود او د صلات نه صحیح کیږي جواب علماء کړی دی خو دا نقصان دی پکې او بل جواب یې سره ورما ویلي دی دا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه صاحب ته دا د ټولو روایت نه مخصوص څه دی ذکر وکړو بسم الله دا جواب ما پرون کړی یا پکې دوباره تفصیل نکوم او سوال مې وکړ چې ذکر خو سبحان الله سره الحمدلله سره والله اکبر سره راځي نو بسم الله ولې غواړه څه به قرینه موجوده ده رسول الله مبارک خطوط په قرینه ده سليمان علیه السلام خط په قرینه ده کوئی شي په خبره تو جواب شو دریشو که ضرور شو ما بلغه روایت الحمد وغير ذلك یا دا مراد داغی نے اظہار صفات و کمالیو او دریم کم یو شو ذکر دریشو سرورم نمبر لرادا سرورم جواب ایسا دے ادا کہ دا حمد دام بیر کمزور او یو محشی یو عالم پڑیر لویم زور سر دا جواب نقل کرو راجحی ویلی دی نمی نادم پڑیر کمزور دی جوین دیتا
وای چې دا د حمد او د صلات د حمد او د صلات او د تشهود روایت په شرط امام بخاری برابر نو او بسم الله والا د په شرط برابر د حمد او د صلات او تشهود روایت د په شرط برابر نو دا خو چې دې سندن کوم روایت وروړو نو هغه وروړو چې د په شرط برابرۍ دا خو د سند د ایراد روایت دی دا خو د عمل خبره ده دا څه خبره ده دا عمل نو د بسم الله والا حدیث کوم د په شرط برابر نه د بسم الله والا حدیث نه د په شرط نو دا خو الله دا جواب وکړه چې ما د تویلې وي چې دا حمد والا روایت یې ولې راونړ صلات والا روایت یې ولې راونړ دا تشهود روایت سندن ولې ذکر نه کو مطابق دا جواب کړی نو دا خو ما دا دغه سوال نه دی کړی ما خو د عمل خبره کړی دا او عمل خو دې هغه وخت کې په ضعیف حدیث هم دی عمل کوي ایراد د حدیث په کتاب کې ال روج په شرطونی برابرۍ او عمل خبره دا چې د هر کتاب حدیث تمخ کې غسل کړی دی حدیث کتاب او استخاره مخ حدیث کتاب وایي هر حدیث نمخ کې غسل یا هر باب نمخ کې غسل او استخاره او قلم تیرے کول سب حدیث نو چې حدیث نشته دی په عمل کوي نو چې حدیث ضعیفه کې څنګه عمل بولې نه کوي نو دا جواب مخدوش دی ولی مخدوش دی دا به الله تاسو چې ما سوال کړو چې د حمد حدیثي ولې راونل سندان د صلات حدیثي ولې راونل سندان د تشهود حدیثي راونل ولې سندان مطابق دا جواب کو دا خو د حدیث د ایراد سوال نه کومه د عدم ایراد دا خو د عمل خبره عمل خودی په فضایلو کې پالس کوي دا جواب مقدور شي بعض علما بل جواب کوي وی تأسیه وکړه د کتاب الله دا اول ما نزل تأسیه وکړه د اول ما نزل من القرآن اتباع تأسی اتباع تأسیه اتباع وکړه د اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان بسم الله حمد نشتا حمد تأسیه وکړه اول ما نزل من القرآن کلی جواب مدیدار جواب شمیرا بل جواب یې څه دی بعض علماء بل جواب کړی دی هغوی وی تواضع وکړه ازمن لنفسه جواب کې تا کار دی کې ویلې دي څه وکړه کا تواضع یې وکړه ما قدم مكتوبه قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تواضع دادا قرآن کې بسم الله وحمد دې دلګ غوندي بسم الله او حمد له تا په کافي کې سوال کړی دی چې حزمن لنفسه او تواضع دا خو په ذکر د عبادت کېږي نه په ترک عبادت سوال دې کنه نو الحمدلله به ویلو دې سره تواضع ډیر راځي چې خدای ګورې زاجد امتا شکر نو ما ویلو چې حیثیتونه جدا دي د دې حیثیت ته ګورې چې د حمد کې د خپل ځان کتواله دي او د الله بڑای دا نو بیا پاره کې تواضع او کدی حیثیت ته ګوره چې تشاکل راځي د الله د کتاب سره برابر والی راځي ظاهرا تشاکل راځي د الله د کتاب سره ظاهرا استاد په کوم میز ناس ته نو زم ور سره پاغه میز کېنه استاد په کوم میز ناس زم ور سره پاغه میز کېنه او استاد کوم بالغ سره ډړوال زم هغه بالغ سره ډړوام ظاهري کې د ادب خلاف دی نو کدی حیثیت ته ګوره چې حمد کې د خپل ځان عجز دی او د الله لوی والي نو بیا خو خدام پاغه راځي پکار وا لیکن کدی حیثیت ته وګورئ چې تشاکل نه کوم د الله د قرآن سره ظاهري تشاکل نه کوم د الله د قرآن سره نو هضم بیا په ترک حمد ویږي اتباع بل جواب مقام اتباع د خطوط د نبی رسول الله بل جواب اتباع د چا څومره خطوط چې نبی رسول الله لګړي دي بادشاہانو ته نو بسم الله پکې دې په یو خط کې حمد او تشهود او صلات نشتا وګورئ مقوقس تا کسرا تا هرقل تا فلان دا براش ان شاء الله د خطوط وای روان دی بل جواب څومره خطوط کې دي او دا مزیدار دي ما تا ګورم نبی رسول الله کې څومره خطبي ویلي دي نو حمد او تشهود پکې دي او صلات پکې دي
او په خطوط کې نشته او د سليمان صاحب ختم الله نقل کړي بس دین بل جواب راوته چې حدیث د تسمیه محمول لپکتب او حدیث د حمد او د صلات او تشهود محمول لپچا فکتب ماته وګوره قانون دا دی چې کوم مجمل وی بیان باغه کوي دی ابهام باغه پورته کوي نو حدیث نبی علیہ السلام ویلی دی حدیث دا ویلی دی نو پیغمبر مبارک کې عملا په خپل تشریح کړی دا کله امر ذی بال محمولون په کتاب باندې لم بسم الله والا بچا باندې محمولوما په کتاب ذکر رسول الله مبارک په کتاب کې بسم الله ذکر کړی دا خطوط کې او دا حمد او صلات او تشهود بچا باندې محمولوما چې شروع پکې کوا وایا په خطبه ذکر علی کې څومره تقریرونه کړی دي نو په ټولو کې حمد او صلات او تشهود ویلې دا بل جواب شو بل لارشا بل بعض علماء یو بل خبرم کوي وی دا د حمد او د صلات او تشهود احادیث منسوخ دی وی د حمد او صلات او تشهود احادیث دي مړه دام څه جواب دی دا څه دلیل او تر اخره ټول علی سم په خطبو کې دا ویلي نو دا خبره خطا دي دا منسوخ دي یو بل جواب هم دی ہمیں پرون کڑے به دی ښا چې شروع عامه کفاس کتابت وی که په لسان وی صحیح لگا کتابتن وی که نو بسم الله باندې کتابتن عمل وک او په حمد او په صلات او په تشهود به عمل کړي تلفظ تاسو څه پته لګي نو هغه دا دی ظنوا المؤمنین دا ظنوا دی امر دی بعض خلک وی ظن المؤمنین خیر نه امر دی ظنوا گمانو کې المؤمنین و مؤمنانو خیرا دې په ګمان کو دا امام احمد ابن حنبل دا ابو چې لیکل به کله کولو او محمد لفظ براغه نو صلی الله علیه وسلم به تلفظا می کتابت نه لیکل دا به تجربه نفسه دی امام احمد ابن حنبل چې بکاله هم حج ذکر کول رسول الله مبارک نوم براغه نوم به اولیک درود به کتابتا نه لیکل تلفظا به رزم پد دا ګمان کوم چې په بسم الله والا حدیث کتابتا عمل وکاو او حمد او صلات او تشهود والا باندې عمل کړی وای شبته تلفظا ها یو بل جواب هم دی علامه عینی لیکل دی هغه دا چې وی د چې کومه مسوده وا نو یې پاغه مسوده کې د بسم الله او حمد او تشهود او صلات لیکل دي او کاتب بیا پرې خو یاره دا جواب د علامه غینی مخدوش ها دا مخدوش دی د چې کومه مسوده واغې کې دا ټولو بسم الله حمد صلات تشهود خو چې کله بیا کاتب رسو دا مونږ تر نقل کوو ناغه پریږدي کاتب ته مجاری دی پریږدي او یو بل جواب مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه کړی دی خو به کم درته خو زمانه دی خو او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې جواب ډېر لوی زور ورک کړی دی ډېر لوی زور او زکریا صاحب څه وایي ورو وی خوب ملي ده مدینه منوره کې خوب ملي ده مدینه منوره کې خوب ملي ده ګوره چې خوب ملي ده نو امام بخاری ناس ته نور علما ناس دي نو ما ته په خوب کې چاوي چې بخاری درس شروع کا نو ما وی چې ما سره کتابونه نشته ما خدای سره کتابونه نه دی راوړي چې هغه وګورم وی امام بخاری ما ته وی چې شروع کو د امداد کو نو ما د بسم الله د دلایل شروع کړ چې ما وو امام بخاری ما ته وی چې نه اصل دا څه نه ده اصل دا چې ما دا کتاب سره لیکلې ده نو دا ما واړه کراس یعنی ابواب میزان ځان لیکلې دي دا یو باب دا بل جزءونه مې لیکلي نو چې ټول اجزا مې ولیکل نو بیا مې یو کتابي شکل ورکاو خو دې کې زمړ شوم نوبت دې رانغې چې دا مې یو ځای کړې وي چې دا ما د نوبت راغلې وي نو بیا ما یو ځای کړو بسم الله محمد او صلوات مې لیکلي نو دا نوبت ته دون راځي اجزا مې ولیکل تاسو سره یو جزء لیکي بل او بیا چې مې جمع کول یو ځای کول مې نو دومره نوبت ما ته پیښ نه شو چې دا یو ځای کتابي شکل ورکړم دا مې شاګردانو کتابي شکل ورکړ ما نه دی ورکړی نو ځکه ما محمد او صلوات نه کوئی شی په ما د کریه څخه په بیان
لیکن مولانا صاحب دا خبره ټیک نه ده. ولې دا خبره ټیک نه ده؟ ځکه دې خپله د دې کتاب د لیکلو نه فارغ شوی دی په 233 هجري کې. د کتاب د لیکلو نه کله فارغ شوی دی؟ په 233 هجري کې، او وفات په 255 کې شوی. نو 355 کې څونه فرق شو؟ څو کال شو؟ 23 کال کې د دې کتاب جو دی. د کتاب د لیکلو نه فراغت شوی دی په 233 کې. وفات کله شوی دی؟ پرون مې وې 255. 23 کال کې د څنګه یو ځای نه دا جواب. نو اصل جواب کم یو شو مولانا صاحب؟ ماتا د شاه صاحب هغه چې بس ټول حدیث یو د کې ذکر دی تاسو او ذکر بسم الله سره شوی دا راوی باندې خبر راغلی دی چې حمد سره او چا صلات سره او چا بل سره تعبیرات او بیا وی چې د ذکر د پاره خو نور الفاظ مو نو بسم الله ولی مختص کو نه خلینو را سره شتا اپ کتب د نبی رسول او یا دویم تحقیقی جواب دا نه نه لري چې مارته وکړو چې د بسم الله ولا حدیث ابتدا دا محمول په کتب دی او د حمد او تشهود او صلات ولا حدیثونه په باندې محمولو ما فخطب او هغه باندې مسره قرایت شتا بس نو دا خو دې خبرې شو چې بسم الله وروړو او حمد وروړو نو دا څه جوابونه پرون ترمذی کې پاتې هغه نن مکمل شو. اوس بلار شو ورپسې د بسم الله الرحمن الرحیم معنا علی بلار شو یو او دویمه خبره د ترجمه عنوان او ترجمه الباب دا ما په خیال بس کو کنه وېما دا بس نو د زیارت تم صلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. د کتابونو ضرورت ته مونږه کتابونو ضرورت ته چاته ضرورت ته تاسو ته کتابونه نه دی ملاو شوی نو بل مرګري ته ملاوي کنه زویم ناظم صاحب ته مې نیک او صالح اولاد د دوا الله دې نصیب کا وعده دې کړی کنه سواد صاحب له سړی لاړ وی ما ته دوا او کچ مال خدای زوی راکی وی وعده دې کړی وی چې وعده او کوم ستا دوا ته پکې څه ضرورت نشته والدین بیمار دي او والد صاحب حج دم دي الله دې شفا ورکړي حج دې الله په خیر دي نارینه اولاد نشته الله دې درکړي دین کمزوري دي الله دې مضبوط کا کور کې مشکلات مریضان دي الله دې د مشکلات مریضانو په خیر خلاص کا او خوشاله خیر کا مخبرنا دین نارینه اولاد لپاره دعا غانې وړي دا دعاګان ولا سبقونه یو کوه دا ځان لکوا طالبان سره د چپل سره او د ستانک تخیجی چپل لیټرین ته هم دي په دغه چپلو کې لیټرین تام دي لږ احتیاط کوي ښا دغه چپلو کې تاسو لیټرین ته نو خامخا تاسو قیمت کې ور دي نو چې چاردان کوي نو لاندې کېږي چاردان کوي احتیاط او نظافت ډېر زبردست شی دی اته شطر الایمان صفائی خشيره لږ احتیاط په دې امور کې کوي برکت یو طالب په کورسه کې ناشته دې خوا ټول کتابونه خو دي دې کې ګناشتا خیر دې کورسه کې دې غریب به بیماری کا عذر دی چې انسان ته عذر په کورسه کې ناشته زم عذر دې تاسو لپاره اوچته دی ناشته نو خیر دې کتاب لاندې وی عذرن پروا نشته یا په سیکل سړي شاته کتابونه کې دي په کیریل باندې کوم څه دا ضرورت دی بیا خیر راځه راځي دعا غواړم سوزه رمضان په توګه نږدې ته مشکلات دي مطابق او شاهد باندې صحیح پوي شوی نه پوي شوی ما ویلو مطابق هغه ته وایي چې صحابي کې اتحادي او شاهد هغه ته وایي چې صحابي جدا اده فرق شو دواړو بیمار دي والدین ها درو دعاګانې دي بیمار دي طالبان وضو خانه کې نسوار غورځي هغه په خوده ته وګوره سم شیخه سم شیخ ګوره نسواریان وضو خانه کې مغورځي لاندې ویخ کې غورځي وضو خانه نه مراد څه دي نو دې به څنګه دی غورځي چې نه غورځي وضو خانه نه مراد هغه دی چې داخله کینی او نو جامع تک کړي ته مغورځي او که د وضو خانه نه مراد هغه لختي وینو خو یې زید د غورځول دې به څه کوي کوټ ته به وړیا جیب کې به شي
جناب دویم چت کې په دویم صف کې مونږ ته تاسو نه ښکارئ نو څه وکړو دوایا براو خیجه ها کوی چې براو خیجه نو زما مغه ځای خوښ دی جبل لاندې ته نه ښکاره هادي دا داسې به وکړو چې یو ورځ به زه تاسو سره خیر دې برم کښېنم انشاءالله مولانا صاحب ګزاره به کوو نو څه وکړم زه خو ما ته خو طالبان داسې ښکاري د خپلو بچو یا د کشرانو وروڼو په شان دي زما په زړه کې قسم په خدای قسم درته خورم طالبان ما ته ډېر ګران او بیا خپل شاګردان خو داسې ما ته ښکاري لکه د اولاد په شان یا د وروڼو په شان دا د ګل حقیقت دی او زه یم چې تاسو ته مې وخت کتلې دې کې ثواب دی دې کې مال عزت دی دې کې مال فخر دی دې کې مال ثواب دی دې کې زه خوشحالېږم دې کې زما محبت او مینه ده نو مجبوري ته بعد زه یم چې تاسو زه ښکل کم ښکل هر یو طالب زه ښکل کم چپې کم طالب ډېر عزتمند دی ډېر قدرمند دی بیا تاسو خالص مال راغلی نور ځایونو کې طالبان مدرسې له ځي او تاسو خالص مال راغلی په دې پوهېږئ خالص مال راغلی نورو ځایونو کې مدرسې له طالبان دې وجې نه زما تفصیل دلته زیات دی په نسبت د نورو مدرسو کوشش زیات کوم نو تاسو خالص مال راغلی چې تاسو هر یو طالب تندې ښکل کړم او تاسو سره نږدې کېنم او مجبوري ده مولانا صاحب نو خیر دې ګزاره کوي خدای دې جنت کې یو بل سره ملګري دا چې څومره پیټونه کې دعاګانې دي دعا وکړئ چې الله دا ټولې دعاګانې قبول کړي او زموږ ډېر محترم مشر دی حاجي سردار احمد صاحب دا زموږ د دورې ملګری دی چې هر کال دلته موږ سره ناست دي هر کال او دا زموږ د شیخ صاحب خاص کشر رور دی بلکل شیخ صاحب سره ډېر وخت تېر کړی دی هغه سره ډېر تعلق و زموږ شیخ مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه سره او موږ داسې ښکاري لکه خپل تره په شان دی دې غریب سږ کال عمره کې هلته بیمار شوی دی او ډېره بیماري تېره کړه ډېر نو کله به اعتکاف کو سکل ته غم پاتې شو بیا اوس بیمار دی او دې دا وایي چې زه دلته ځکه کښېنم تاسو سره زه په کتابت نه پوهېږم خو دا مې نیت دی چې رب العالمین ما په قیامت کې د طالبانو سره ملګري الله دې ولر صحت ورکړي دعا وکړئ الله ته ول شفا ورکړي اللهم اشفي شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمين الله چې څومره چټونو کې بیماران چا دې کړي دي الله ټول شفا ورکړي ممتاز من کورونو کې د بیمارۍ دي الله ټول شفا ورکړي الله چې چا بچی نشته نارینه اولاد ولر چا رښتې نشته د ژوند مرګري کې جنکې دي کاله کار دي الله د ژوند خمرګري ولر الله مونږ د افات او فتنو بلیاتو په امن کې وساتي الله زموږ د اخواري قبول کړي عمل به سنت هم نصیب کړي د ګناه د هغې د اسبابو نه وساتي الله د دنیا او د دین ټول کارونه راته آسان کړي الله اسباب مهیا کړي الله طالبان عالمان مدرسین مفسرین محققین جوړ کړي حافظې مضبوطه کړي الله دې د دې حفاظت وکړي په کورونو کې د اهلیوال حفاظت وکړي الله زموږ د دې مدرسې د ټولو مدرسو حفاظت وکړي الله دې زموږ مدرسې سره امداد کړي تو سره امداد وکړي زموږ مدرسې محتمم صاحب ناظمانو ته الله دا مدرسې چلول آسان کړي صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه برحمته